من عمل في سنة من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم لكثير في الناس. قال وسيكون في قرون بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کوم سړی چې حلال رزق خوري، پاکیزه رزق خوري او د سنت مطابق هغه عمل کوي او خلق د خپلو تکالیفونه د خپلو مصایبونه د هغې نه په امن کې کوي، چاته تکلیف چاته بې وجې هغه خفګان هغه نه رسوي، نو دا سړی دا به جنت ته داخلیږي. یو صحابي وي چې یا رسول الله دا خو ډېر خلق دی نن سبا چې هغو حلال رزق خوري او د سنت مطابق عمل کوي او خلقو ته تکلیف بې وجې هغه نه ورکوي. نبی علیه السلام وفرمایل وسیکون فی قرون بعدي، وروسته به هم داسې خلق وي لکه څنګه چې په دې پیړۍ کې او په دې زمانه کې د صحابو زمانه ده، په دې کې دا حلال رزق او د سنت مطابق عمل او خلقو ته تکلیف نه ورکول، دا لکه چې د صحابو په دور کې او په دې زمانه کې هغه دي، نو دقه شان وروستو زمانو کې هغې کې هم دقه شان خلق هغه پیدا کېږي، صلاحه او نیکان خلق دا به تر قیامته پورې.